د مخلوق سره چې محبت کې نو هغه د لپاره ذریعہ سبب واسطه دا رب دی. لکه مثلا د نبی سره محبت کول ولی نبی د الله رسول دی. د مور خپل سره محبت کول ځکه الله ویل چې د مور خپل سره محبت کوي. د بچو سره د گاوند سره د انسان سره محبت کول او اصل کې چې الله ویلي دي نو به جایز دي، به د هغې دپاره خپل اندازه ده، د پلار خپله ده، د ګاونډي خپله ده، د عام مسلمان خپله ده. لکه قرآن کې الله فرمایي واصبر نفسک مع الذین، هغه کسان چې هغه په ذکر کې لګې دي، په ذکر کې مشغوله دي، د هغې سره کښېنه، د الله د رضا دپاره ذکر کوي. د دین مجلس دی، د علم مجلس دی، د دعوت مجلس دی، د هغو سره کښېنه. نو یو مجلس دا دی، یو نظر دا دی، یو قتل دا دی. دوه قسمه قتل نور دي، د هغې نه منع راغلی. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، الله قرآن کې فرمایي اے نبی ووایي دې خلکو ته چې نظر کته کوي، حرام دی ته، ناروا دی ته، منع دی کوم دی هغه ته مه ګوره. یو نظر دا دی، دا منع دی. او بل ځای کې الله فرمایي ولا تعد عینیک الی ما متعنا به، الله وایي دغه خلکو مال ته مه ګوره چې ما دنیا کې مال ورکړی دی، مال ته مه ګوره. نو دا دوه نظره بند دي. یو نظره په غلط سوچ سره چاته قتل، زنانه ته قتل یا بل چاته، دا منع دي. یو د خلکو مال ته په جوور نظر سره قتل، دا الله تعالی په قرآن کې صراحتاً منع کړي دي، دې ته به نه ګوري. یو نظر جایز دی. ښه مجلس ته لاړ شي، د کتابونه لیکي د عالم مخ ته قتل د عبادت، مور پلار مخ ته قتل د عبادت، قرآن ته قتل د عبادت، بیت الله ته قتل د عبادت. خو بنیادي شی اخلاص دی د دې ټولو څیزونو لپاره. نو یو بنیادي وجه دا ده چې د الله نه ما سوا د نور مخلوق سره انقطاع، تعلق ختم. او مخلوق سره په دې مینه کې چې دا د الله تعالی مخلوق دی، د الله بنده دی، نو بیا طریقه کار جایز دی. لکه بطور مثال په دشمن کې څلور لفظ دي. دشمن یو دال دی، یو شین دی، یو میم دی، او یو نون دی. دال منه دنیا، دنیا دشمنه ده، په دنیا سره آخرت هم خرابېږي، په دنیا سره هر نیکان نه سره څه کېږي منع کېږي. که زکات ورکړم غریب بشم، که حج وکړم غریب بشم، که جهاد له لاړم، که په تبلیغ لاړم، که مدرسې له مې ځای ورکړه، دا دنیا ده. نو دنیا دشمنه ده، آخرت دې خرابوي. نو یو دشمن دا دی چې دنیا ده. بل دشمن عظیم دشمن، په دشمن کې شین دی شیطان، دا زمونږ دشمن دی. آخرت دې خرابوي، الله دې نه خفه کوي، او دې نه لویه بغټه دشمني کومه وي چې زما استاد نیکه نه جامې ویستلې او د جنت نه راکوشو دنیا ته راغی، دا غټه دشمني ده کنه. نو دویمه دشمنه په دال کې هغه چې دی شین دی، نو شین معنی شیطان، دویم دشمن دا دی. هغه ته څوک دشمن نه وایي، شیطان دی نه وایي. دشمن منګه مسلمان ته وایي، دشمن ګاونډي ته وایي، او دا غټه فیصله ده، اټل فیصله ده. کافر ته دشمن نه وایي، شیطان ته دشمن. شیطان خو خبره مني، په مړي کې، په ژوندي کې، په روزګار کې، په ټولو کیسو کې شیطان له مکمل تصور کوي، دشمن ته نه وایي کنه. که دشمن دی ویلې خو دا هغه خبرې به دې نه منلې، نو دشمن ته څوک نه وایي. دشمن دی په حقیقت کې د دشمن په نظر ته څوک نه ګوري. دریم دشمن، په دشمن کې میم دی، میم معنی مخلوق،
مخلوق دشمن دی دا څوک چې څومره ښه کارونه نه کوي دا د مخلوق د وجې نه کوي که ورته وایي حج له لاړ شه او پیسې را سره نشته دی که که وایي جهاد له لاړ شه وایي بیا ښځه خفه کېږي بچي هم خفه کېږي په زکات در باندې پاتې شي ورې که نه پیسې کمیږي بچي خفه کېږي که یو مسله دی چا ته لانجه ده لنډې حل که هغه سړی خبرې ته تیار شي وایي زما بچي دی او زما ښځه ده د لور جرګه وله راشي دینداره سړی دی پرهېزګاره متقي دی درې ورکړه نه ښه دی نه مني مخلوق دشمن دی که دشمن هغه ته وایي چې هغه تا د خالق او د مخلوق په منځ کې رکاوټ پیدا کړي نو دغه مینه منه ده من خبره په محبت باندې ده که هغه مینه د مخلوق سره چې د الله او د مخلوق په منځ کې رکاوټ پیدا کړي دغه مینه څه ده دا منه ده منه موږ مینه نه پېژنو چې مینه د چا سره پکار ده نو عظیم دشمن دریم نمبر دا څوک دی دا مخلوق بس مثلا د چا سره لانجه راله بس تر دې به ته وایي یا د چا خبره کې تر دې ماما بل راشي دا زما یار دوست دی او داسې کوه که نه اخرت یې خرابوي که نه اخرت یې خراب او څلورم نمبر دشمن په دشمن په الفاظو کې اخره کې نون دی نون دشمن نون منه نفس دشمن دی دا هر کار چې موږ کوو دا د نفس په چاه باندې کوو نفس یې غواړي که نه ځینې خلک وایي که نه یو زړه مې وایي دا غواړي بل زړه مې دا غواړي لکه دوه زړونه دي نه دي ما جعل الله لرجل من قلبین الله دوه زړونه چاله نه دي ورکړي دا یو دې زړه دی دا یو نفس دی او زړه خو دې ختم دی په زړه کې خو نور نشته سلونه یې والي دي په زړه کې دا رانه چې د جومات له یو شپږ درې راوړم دا خو نه راځي او چې د دې واده دی او واسې نه کېږي کونډه ښه دی نو ته بیا ګوره بیا شوره شغا دغه ته وګوره څومره شغار خېږي که لکونه روپۍ بیا لګوي او که ته ووایې چې دوه درې دي خپل جومات له راوړه بیا یې زړه کار نه کوي چې نه زړه دی که نه ختم دی ختم زړه نه دی ښه ختم شوی دی دوه زړونه نشته زړه یو زړه دی دا یو نفس دی نفس نو نفس وایي چې دا سړی ښه کار ونه کړي نو دا مجاهده غواړي نفس سره به مجاهده کې نفس به کنټرول کې راولي نفس ته به محمدي واګي ور واچي په قبضه کې به راولي چې په قبضه کې را نه ولي ستا نیکي د جنت نه راکوز کړی ته لا څوک د هغې دپاره یو لار ده د تزکیې او څوک اوس نه مني تزکیه صحیح پیر سره به کښېني صحیح پیر سره خوارانې به وکړي سختې به تېرې کړي سبقونه به در کوي خپل خپل سبقونه دي دلته زمونږ مولانا راځي که نه شروع پوره دي کال نه بیا ډېر کېږي دغه پنځه شپږ اته کسان د بل جومات نه یو مسلمان هم رانغی حاجت یې ورته نشته دی غنم ملاویږي په تزکیه د نفس څه کوي بچي ډېر دي کور یې خپل دی او جنت او دوزخ وروسته خبره ده پټه سودا ده یو سړی په خپل ګاډي کې راځي ظاهره کې یو نقصان یې ماته وښیوی یو نقصان که چاته معلوم وي دا پرون شروع تېره شوې دا بل پرون هېڅ ته به یې بند ګو نه دي راځي یو نقصان ماته وښیوی چې کم عالم چې راځي د شروع پر ورځې ماښام نه د ماسخونه پورې ذکر کوي یو نقصان پکې ماته وښیوی چې نقصان نه نو کولو کار دی یا نه دی تبلیغ سره خو هم نه لګي خو نه کوئ خو د نه کولو کار دی که نه هغه څوک نه کوي نه ورته کښېني او چې خو د خدای ورک که چې به دې څه په شان ته مړه ستا چې ته ګوره سکل ته ګوره دا د پښتو روایت دی ښه چې یو سړی ستا جومات له راشي ستا علاقې له راشي ستا کوره بیټک له راشي څومره قدر یې کوې دنیادار سړی که نه یو سړی د دین په نسبت باندې د الله کور له راشي ته قدر نه کوي ماته ځان ته پښتون وي یاره خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړه که نه اصل خبره دا ده دا چې دا علما کوي نو دا علما اوزګار نه دي شاته یو سوچ دی یو سمج دی یو فکر دی که دغسې هر سړی وایي چې لکه زه روزګار کوم او زه دین نه کوم تم شوم د خلکو نه نو دین د منځه ځي اصل خبره دا ده بیا دین د منځه ځي نو هغه لرې خبرې ته د خلکو سوچ دی نو محبت هغه محبت چې د خالق د مخلوق په ویند کې رکاوټ راځي دا محبت منه دی صحابه هغه د نبی سره څنګه محبت و
یو صحابي راغی ژړل د الله رسول وی ثوبان ولې ژاړي د الله رسوله کله کله ملاقات ستا مثله غواړي خفه شم په کور کې تنګ شم ستا خواله راشم ستا دیدار وکړم خوشحاله شم او که دنیا نه پرده وکړي ته به بیا نه یې جنت ته به یا ځم یا به نه ځم په جنت کې به ستا دیدار څرنګه کېږي نو د الله نبي ورته وایي المرء مع من احبه ای ثوبانه چا چې د چا سره په دنیا کې مینه او آخرت کې به هم د هغه سره مینه او د هغه سره به راپاڅېږي انس بن مالک فرمایي چې په دې حدیث سره چې چا سره مینه هغه سره به په دې باندې موږ ډېر سخت خوشحاله شو صفا فیصله ده کنه لنډه فیصله ده لنډه موسی علیه السلام د الله ملاقات ته تلو نو ویل موسی علیه السلام الله ته ووایه چې زه درته ګران یم او که نه یم ګران موسی علیه السلام عجیبه پیغمبر الله نه تپوس وکړه یو بنده دی په یو شله ډاغه کې راته راووت یو اپیل یې راته وکړو یو درخواست یې وکړو چې د رب الایزان نه تپوس وکړه زه درته یاد یم که نه زه درته ګران یم که نه یم الله ته ویل موسی علیه السلام دغه سړي نه تپوس وکړه سړي نه تپوس وکړه چې رب زه تاته ګران یم که نه یم که ته ګران یم خو ما ته هم ګران یې نو ګرانوالی کوم شی دی د ژبې په خوله باندې یاره خدمت کوم خدمت دی حاضر دی وایه او خوله پاسته کړه او په شیشه په زړه کې غټې ګرانوالی دې ته وایي ګرانوالی دې ته وایي چې ستا په مړي کې ستا په ژوندي کې ستا په روزګار کې په تجارت کې په تګ راتګ کې په جامو کې په کور کې د الله یو حکم نه ژوندی کېږي د نبي یو طریقه نه ژوندی کېږي د نبي په طریقه باندې خلکو پکې ږدي ته وایي زه د الله صحیح بنده یم او د پیغمبر صحیح امتي کتابونه لیکي په ورځ د قیامت چې خلک راپاڅېږي نو الله به وایي د موسی علیه السلام امت دې راپاڅېږي د عیسی علیه السلام امت دې راپاڅېږي او په دې امت کې چې بعضې خلک وي الله به وایي د پیغمبر اسلام امت دې راپاڅېږي چې کوم خلک د الله سره مینه په دنیا کې د الله حکم باندې ډېر خفه کېږي خرابېدلو د نبي یو طریقه چې ماتېږي ډېر پرې خفه کېږي الله به دې خلکو داسې نه وایي چې د پیغمبر امت دې راپاڅېږي الله وایي هغه خلک دې راپاڅېږي اولیاء الله چې چا په دنیا کې زما د حکم زما د نبی د سنتو قدر کړی دی هغه ته اولیاء الله وایي الله تعالی وایي اولیاء الله دې راپاڅېږي د محمد امت دې نه راپاڅېږي کله او چې په دنیا کې خو څه وکړي که نه د دنیا معمولی کار موږ او تاسو چې کوو محنت غواړي که نه غواړي عظیم دین او دې عظیم دین شاته لویه زندګي را روانه ده لکونه کلونه نه ده ایربا کرب کلونه نه ده عظیمه زندګي را روانه هغه تاسې غواړئ مړه غټ بېوقوفه نه ځکه خو حدیث کې راځي که نه هغه سړی یفعل شر ویتمنى علی الله الخیر کارونه د شر کوي او تمه امید د جنت غواړي الله نبی وایي دا ډېر غټ بېوقوفه سړی دی روان کونړ ته وي خدای پاک ما پېښور ته ورسېد دا کېږي غټ بېوقوفه دی الله نبي وایي دا سړی ډېر کم عقل دی د عقل نه خلاص دی نو مینه د الله د نبي د چا سره وه د فاطمې بیبي سره وه څرنګه مینه وه د جومات سره وه د الله نبي به چې سفر نه راغی اول به جومات ته راتله دې ته وایي مینه بیا به د الله نبي د جومات نه وروسته د فاطمې بیبي کتلو وروسته به کور ته موږ تاسو غاړې راډه کړې هغه جومات ته ستنېږي او د جومات ته خبر دی جاپان نه کوم دی راشي یا دوبۍ نه جومات ته ستنېږي هغه ما پلین کور راډه کړی په ودې نه وایي بیا زموږ په شان ته قاري یا ملا تبلیغي چې مله خبره شي په ګاډي دې ونه وایي ودرول خو وروسته خبره ده چې په ودې نه وایي په ګاډي باندې هغه جومات ته سات دی محمدي سنت دا دي د الله نبي به اول جومات ته راتلو بیا به د فاطمې بیبي کاته وروسته به چېرته تلو دریم نمبر به خپل کور ته تلو نو عایشه بیبي ته وایي د الله رسوله ته ماته ګران یې د الله رسول وایي ته ماته ګران عایشې بیبي په هډوکي باندې خوله وواله د الله رسول پې وروسته خوله وواله عایشې بیبي په یو لوښي باندې اوبه وڅښلې د الله رسول په هغه ځای باندې اوبه وڅښلې په هغه لوښي باندې خو چې دین یې که نه اوس دا دومره دین شته اوس وایي طلاق راکړه میاشتې نه شي وایي طلاق راکړه هغه سړی خو په جاخي پورې باسي او خود هم جاخي پورې باسي په منځ کې دین نشته دی څوک وایي شپږ میاشتې پسې طلاق واخېسته څوک وایي درې میاشتې پسې طلاق واخېسته دین نشته که نه ښځې د خاوند حق نه دی معلوم خاوند ته د ښځې حق نه دی معلوم خړې اوبه وړاندې میان نو دې وجې نه
د الله رسول عائشې بي ته وایي ته ما ته ګرانه یې څومره وایي لکه کجوره چې په شاتو کې شودو کې واچې کوچو کې کجوره چې په کوچو کې واچې کجوري 120 قسم کجوري دي شپږ شل قسمه کجوري دي عائشہ بی بی وایي د الله رسوله ته ما ته دومره ګرانې لکه کوچ چې په شودو کې واچې د الله رسول وایي عائشې بی بي زما نه یو قدم مخکې لاړه د الله نبي به عائشې بی بي ته ویل ته چې ما نه کله خوشحاله یم ما ته پته لګي چې خفه مې وي څرنګه چې کله خفه یې نو ته وایې زما دې په رب ابراهیم قسم زما نوم نه اخلي او کله چې زما نه خوشحاله وي زما دې په رب د محمد قسم عائشې بی بي سره څومره علم و صحابه سره بار علم و د عائشې بی بي سره دننه د کور علم و تمام علم دا د عائشې بی بي سره د کور دومره لوی عالمه عمر یې 9 کاله چې واده وشو 9 کاله څنګه واده وشو په 9 کاله کې عائشې بی بي چې کله کور ته را واده کړل نو د ماشومانو سره به لوبې کولې په دیواله کې یو تاخ و په تاخ باندې پرده پرته وه اس یې جوړ کړی و اس یې وزرې کړې وې د الله رسول ویل عائشې بی بي ویل دا څه دي ویل دا اس دی تا خو له وزرې جوړې کړې دي ویلې وزرې خو ولې د سلیمان علیه السلام د اس وزرې نه وي په دنیا کې دومره ناپوهه د سلیمان علیه السلام د اس وزرې چېرته وي ساده ګولې د 9 کالو وه پیغمبر اسلام د 40 نه بره و او اوس چې 30 کال ته ورسېږي 50 کال ته وایي دا لا واړه ده او 50 کال ته ورسوه یو راځه بل راځه خړ موټر راځه تور موټر راځه پېښور کې کور شته دی خو نه شته دی او روزګار هم څنګه دی زه خدای دې غر کړه چې غر کړي په تا کې خیر د سره شته دی ته په لور باندې نمبر ډېرې ته د خپله 1 روپۍ هم نه ارځې خو په لور باندې نمبر ډېرې چې غوړ پسې راشي تور واسکټ یو غټې سترګې یو قراقورې په سرې هغه بې غیرته ښځې وي د الله نبي عائشہ بی بی د الله نبی له 40 نه اخو عائشہ بی بی 9 کاله عمر بس یو کفر وشو ښه ښځې وایي کفر یې وکړو دې ته کفر وایي که دا کفر یې نعوذ بالله پیغمبر سلام څومره هستي وه 40 کال نه بره نو به هر حال محبت دا شته ځکه کتابونه فرمایي که نه عیسی علیه السلام په یو 3 کسانو تېر شو رنګونه یې زیړ و تک زیړ رنګ یې و ناروغه کمزوری معلومېده عیسی علیه السلام ته وایي دا رنګونه ولې زیړ دي بیماران وایي موږ د جهنم نه یېرېږو د جهنم هغه اور د جهنم هغه تکلیف وه میکائیل علیه السلام د الله نبي خو هغه رنګ یې زیړ ویل رنګ دې ولې زیړ دی میکائیله ویل د الله نبي د جهنم اور د یو پوکې ورکړی دی رنګ مې زیړه نه راځي او موږ د میروال پټې د ما او پر لتۍ ته ووایه میروال له چا پټې ورکړی دی او پردی پلوچ یې ووږه د ډانګې د صحیح هېڅ خبره نه ده مړه آیا د مساخېلې پلوچ یې راوړه په کور نه وده بسم الله او په دې جومات کې منځ وکړه روژه روانه ده اوزې به هم دې قبوله شي هېڅ هم دې نه قبلېږي ځان مه په عذابوه دا داسې اسانه مسله ده ضریب د ضریب الله تپوس کوي ذره په دې روزان کې چې هغه رڼا راننوځي هغه په سر کې رانیول نه شي دې ته ذره وایي د دې به هم الله تپوس کوي ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره د ذرې هم نه خیر چې وکړي بینې فمن یعمل من مثقال ذرة شرا یره د ذرې هم نه شر د ذرې هم نه خیر د دې حساب به ورکوي نو وایي زمونږ رنګونه ولې زیړ دي د جهنم نه یې دي په صحیح معنو سره نور دې کسانو هغه د هغوی نه پسې کمزوري ویل ځوانان د رنګونه هم ډېر زیړ دي خفه ستومانه بیماران معلومېږي ویل ویل دا ولې ویل موږ د جنت په طلب کې زمونږ رنګ زیړ دی خو په دنیا پسې منډه او منډه یو د بل نه مخکې بل د بل نه مخکې او خو دې چې یوه پیره دښمانو کوي دغه یوه ښځه دا بل وایي زه دوه کومه پښتو ده که نه او دا بل وایي زما یوه ګواټه دا بله وایي زما 3 ګواټې دي که زمونږ تپوس پې وکړي نو لم یلد ولم یولد ولم یکن له ولا نشکرک ولا غټه کې خفه کېده ولا نکفرک مونځ ته نه دی یاد او ګواټې کې جوړوي پښتو ده که نه پښتو به کې اگر که دین نه پې غلا شي پښتو به کې ښه او په کور کې بوډۍ ښځه وي که نه هغه وایي ما کار له راوځي هغه وله غیرت ورکوي او دا بوډۍ ښځه خو شیطانه وي که نه هغه ورته وایي کار کوه کار کور ودانې شه دا کور ودانې ده کوروانې ده صورت اخلاص ورته نه دی یاد بسم الله نه وایي خیرې کوي دا کور ودانې ده په دې کور ودانېږي دا چې انشاءالله الله به دې کور د غمه نه خالي کوي
نو دې دویم کسان ته وایي دا رنګ هم ولې زیړ دی؟ وایي موږ جنت غواړو، په جنت پسې رنګ زیړ دی. تهجد کوو، په یخو به اودس کوو، په تیارو کې جومات له ځو، د چا سره ظلم نه کوو، د مهروال پټې و نو مهروال پټې خو ماف دی ښه، بلکل اجازت دی ښه، هېڅ خبره نشته، مونځ کوه وضوې کوه، مهروال په کتاب کې نشته ښه، مهروال پټې بلکل جایز دی. او بیا دا اوږدې اوږدې مسلې کوي او سهار کې ماسپښین کې مانځه رالم سنت رانه څلور شوي دي، دا دوه مخکې وکړم که څلور مه دوه کوه مه څلور کوه، نه دوه کار کوي نه څلور کوي، ستا خېټه خو دا چار وګټئ د ارام پکې دي، په ارامه باندې لګئ. او بسم الله ورته وویې لغته ورته وویې د مهروال مال ته، او بیا د مهروال پټې چا خرڅ کړی دی؟ د خدای خاطر وکړئ، زه د مهروال پروا نه لرم. اوس وزې روانه ده که نه، غنم خورې د پټي د مهروال، او بیا وزې کوې، ولې وزې کوې؟ دغه چې د سپو ته واچوه، وزې دې نه کېږي، ارامه د څه ده؟ پردۍ ځمکه دې نیولې شپېته کاله دې وخوړله، او بیا په اخره کې د مهروال پټې نه خرڅېږي، او زما نه به تپوس کوې، د خدای خاطر وکړئ، دا زما مسلې بدلې دي، کوړي له لاښې دی، په کوړي له لاښې تپوس وکړئ. دا زمونږ نرخ، دا زمونږ رواج، موږ دا جبرن پټي نیولې دي، موږ یې نه ورکوو، دا جایز دي یا غیر جایز دي، اسلام په دې کې څه وایي؟ شپېته کاله کې خدای یو تپوس په غلطۍ سره وکړه که نه چې د مهروال پټې زما دپاره جایز دی که نه، یو تپوس وکړه د الله د رضا لپاره، شپېته کاله کې یو تپوس هم نه کړه، دومره رحم در پکې نشته. دریم نمبر خلک عیسی علیه السلام چې په تېرېږي رنګونه بې زړي خوار به کمزوري به وایي دا رنګونه ولې زړ دي؟ وایي موږ د الله نه یېرېږو، موږ د الله سره مینه ده. وایي درې وانه له به الله ورکړي، د جهنم نه څوک پناه غواړي الله به د جهنم نه وساتي. د جنت په تمه کې چا رنګ زیړ دی، د شپې تهجد کوي، په یخ اوبو سره جومات مانځله دي، د چا سره ظلم نه کوي، جنت غواړي الله به جنت ورکړي. او دا کم خلک چې د الله نه یېرېږي، عیسی علیه السلام د هغو سره کېناسته ویل دا اعلی خلک دی، اول نمبر خلک دا دی. د الله نه چې یېره پیدا شوله ټولې مسلې حل کېږي، د جنت هم حل کېږي، د جهنم هم حل کېږي. یو سړی د یو چا ملاقات لتلو د الله د رضا لپاره، ملاقات د الله د رضا لپاره. داسې ملاقاتونه موږ ډېر کوو که نه، پلانکې د سعودي نه راغلی دی، پلانکې د عهدې والا دی، پلانکې غټه یو کیسه ده، د الله د رضا لپاره دا خبره ډېره ګرانه ده، ملاقات د الله د رضا لپاره. نو فارسله الله ملکا، الله له فرشته راولېږه دې لاره کې، ویل اين تريد ځوانه چېرته روانې؟ ویل لا قرة کذا، مخامخ ده، ویل څه دپاره؟ ویل یو سړي سره ملاوېږم، ویل خپل دې دی؟ ویل نه. خیر یې څه کړي؟ ویل نه. ښه چې راته وکړي بیا به ښه کوو که نه؟ مثلا ښځه ده مړی دی ژوندی دی، هلکې شوې 3 کړۍ میچه ویسه ده، الله خو چې درکه راوړي، او چې درکه راوړي نه بیا په دې زانګو مه زانګه ګیر بدل دی ښه، ته دې د بخاري حافظ شي، خو چې ستا ښه در چا که نه دي که نه هغه که بیا 3 کړۍ میچه نشته دی ښه، بیا یې خدای پاک اتې قبوله کړي، قبوله به شي، دا ګیر بدل دی، دا ګاونډ نه دی. یو سړی واده کوي ډېر مدد ورسره وکړه، یو سړی د غم خاوند دی ډېر مدد ورسره وکړه، خو د الله د رضا لپاره بیا به نه غواړي. او چې بیا یې غواړي دا یو د ګاډي کې زما کیسې ته وختم په هغه کې ډاکټر وي، هغه ډاکټر والا کنځلې کوي، ما ځوانه ما ته کنځلې کوي، خبر چاته کوي؟ تا دې نه کوم ویل وای ما چا دې ویل دا شاته دا ګړی نیمل ویل زما پلار مړو، زما د ترې ګډه لال کړی ګډه وس مې نه کېږي، خدای دې زما پلار هم ورکړي، چا جلال کړی خدای دې غم ورکړي، هغه بل مړی چې دی خدای دې ورته غم ورکړي، زما وس نه کېږي، زما له بېګاله واړه وږي دي، او زما د ترې په پلار چې ګډه لال کړی زه بیا اوس دا بیم ټول دې کنځلې او کېرې کوي. نو 3 کړۍ میچه او د 2000 روپو کنځلې ښځو کې خاصې مقل نه که نه، دې ښځو ته به دین څوک ښایي؟ دا ځان یو امت دی که نه، دین به څوک ورښایي؟ دې دپاره دشخوان وتپه، ماشومان پاکه او نغرې دی او قهوه ده او ایسري وکړه او دا شی وکړه، دا انسان نه دی، دا امت نه دی که نه. لنډه دا خبره د مدرسې له به نه ځي او اسلام له به ځي د شپې 3 بجې ور په چا وټکوي، لو له به ځي واده له به ځي خوله به یې د غوږونو پورې سرهي، او که تبلیغي دي ځان ثبوت له وایي د ښځه پرېښي ده، تا ښځه نه ده پرېښي. د خدای خاطر وکړي 2020 دی ښه، خلک کم ځای ته ورسېده، دا خبرې مه کوئ، دا تشې خبرې چې دیواله ته ډډه وي د خبرې سره ولاړېږي که نه، د دې په ځای چاله یو پیالې چای ورکړه، چای خدای دې غر کړه، یو 2 بالغه جوړ کړه، په خپل کټ کې کښېنه، غس ته دې ډډه والې د غس غریب خو دې وچ کړه، په خپل کور دې شته ډېره دې شته، یو مسلمان مې دې خواله راشي یو پیالې چای ورکړه، دا ډېره ښه خبره ده، یخې اوبه ورکړه. موږ وایو چې موږ د نبي امت یې موږ وایو د حضرت عمر یې صحابي وو، حضرت عمر خو به غرمه کې 70,000 میلمانه راته، ستا خو په 100 کال کې غل پیشو کور نه پېژني، 70,000 میلمانه به د حضرت عمر راتله، 70,000 او هغه وخت میلمستیا داسې وه. الله نبي له یو صحابي راغی وږی و، د الله نبي ویل من یعذب هذه الليله،
دې مېلمه به څوک ډوډۍ ورکړي غونډ کلي ویل د الله رسول زموږ وس نه کېږي غونډ کلي ویل فارسل الى بعض نسائه د الله نبی په دې کلي کې مالداره ښځه د هغې کې ور ولېږئ هغه دې کې چې ولېږي ویل د کلي مېلمه دی د کلي ډوډۍ به ورکړي هغه ښځه څه ویلې والذي بعثك بالحق ما نجد الا الماء القراها ویل ای نبي په هغه ذات باندې قسم یې ښځې ویلې چې زموږ په کاله کې تشي اوبه دي تشي اوبه کجوري به نه وي صحابه ته په جان کې یوه کجوره ملاوېدله بچي ته وایي چې موږ ته به یوه کجوره ملاوېدله بابا په یوه کجوره هم سات تېروئ داسې وخت راغی بچي یوه کجوره هم نه ملاوېدله نو بیا د الله تعالی نبي ویل چې دا ښځې خو م راولېږه ښځه مالداره ښځه وه هغې مېلمه راولېږه د کلي مېلمه دی څوک به بوځي یو صحابي را پاتې وي توکل په الله زه به یې بولم په کور کې تپوس نه دی کړی خپل کور ته معلوم دی چې څه پکې نشته مېلمه یې بول موږ تاسو جومات مېلمه څنګه یې هېڅوک هم قدر نه کوي خو د واسکټ والا مېلمه د اردوی مالا مېلمه د قلم مالا مېلمه او خپل مېلمه او د عزت مالا مېلمه د هغه نه ګل ګل تاویږي ښځې هم دې ګل دې ګل تاویږي خو چې د الله مېلمه یي د هغه څوک قدر نه کوي نو یو صحابي دی ویل توکل په الله زه به یې بولم په کور کې دې معلومات کړی په کور کې څه شته ویل توکل په الله بیا مې کور ته چې لاړی بیبي ته ویل په کاله کې آینده کې شیئون څه شته هغې ته الا قوت صبیاني دومره خوراک شته چې دا ماشومان به یې خوري نه زما شته او نه ستا شته او مېلمه هم دې پکې راوت نو دا چې دا 2020 وي او کور ته د مېلمه بیولی وي انشاءالله جدوالو کې دې شک و نو ښځې ته یې ویل داسې وکړه عللیهم ونومیهم ماشومان په لوبو کا ایسه به اوده شي او چې کله ته پاوکډېوي وي ډوډۍ ته کښېني زه به سره کښېنم نو فتوي سراج ته به ډیوه راواخلې په ډیوه کې به ګوتې وې چې روغ چې ساه دی کړمه ایسه به ډیوه مړه کړي نو زه به ورته هسې ناست یم هغه به ډوډۍ خوري دې ته ایمان الله پاک په داسې عمل باندې څه کوي جنت ورکوي کوم شی چې ستا خوښ دی د الله په نامه چاله ورکړه د الله نبي ته یو صحابي ویل د الله نبي په کوم شي کې ثواب دی د کوم انسان ډېر بهترین دی ویل مالداره چا سره ښه کوي ویل دا نه ویل کوم یو شی د الله نبي ورته ویل هغه سړی چې هغه د خپله محتاجه دی یو شي ته ضرورت دی بنده ورته ودرېد هغه یې ورکړه ځان یې وږی پرېښود په دې کې ګټه شته دا موږ نه کوو موږ شومله ورکوو پیشو یې نه خوري صحابه ورکوو ښځې خوري خو ښځې د پیشو نه لاندې دي ښه ښځې له څوک څه ورکوي پیشو یې نه خوري روش چاله ورکوو کوچ ورکوو شات ورکوو خدای پاک جنت هم راکړي شپاړس زامن هم راکړي زما شاخې تا خو جنت تعالی درکوي په سبو باندې الله جنت ورکوي ته په سبو باندې ما یو ګاډی راکړې په شومله باندې راکړې نو هغه جنت تعالی په سبو په شومله درکوي ښه شی چې دی هغه بل نه ورکوي په خپل یې خوري جهنم ته یې غورځي او قاعده شی د الله په نام ورکوي دا الله ته سپک نظر دی په دې کې ثواب نشته قطعا په دې کې ثواب نشته هغه شی به ورکوي چې د الله خوښ دی ستا خوښ دی چاله چې ورکوي د هغه هم خوښ دی نه د الله خوښ دی نه ستا خوښ دی زړې ځپلۍ دي بابا دې مل دی په لشتکي بوټان دي یو ګوټ دی ولا بل د الله په نامې ورکړه دا مرداره دی چې هغه خلک تېرېږي ځان له سوټ په څو کې په 1415 په شپږ سوه وګڼډې په زندګۍ کې دا یو سوټ چاله ګڼډلې دغه جامې زړې جامې دي او به مړه د جامې بل چاله ورکړه دغه نه خلک تېرېږي ښه دا د شپې راپاڅېږي دغه جامې مړی هم راپاڅېږي نو بنیادي مسله دا ده الله تعالی هغه سړي له فرشته راولېږله نو چې کله دې صحابي څه چل وکړو مېلمې د شپې پې تېره کړله او په دغه چل یې تېره کړله صاف دا د صحابي چې د الله د رسول خواله راغی نو د الله نبي ویل لقد عجب الله من صنایعکما وحی پرې راغله په نبي ویل ای صحابي تا چې په بېګا کوم کار کړی دی د مېلمه د خوشحالولو لپاره د هغه د مړولو لپاره الله تعالی ستا کار نه خوشحاله دی راضي دی اسمان نه الله تعالی وحی راولېږله چې داسې مېلمه له ډوډۍ ورکوه داسې د مېلمه قدر کوه لکه د بېګاني صحابي چې کړی دی موږ تاسو کوو مسافر مېلمه الله دپاره دی که نه د الله او کوم چې زمونږ کاري زمونږ مېلمه هغه زمونږ دی دا د الله خدای مېلمه دی نو خدای مېلمه جومات دی که نه بمبې خرابه دی دا خدایي کار دی مدرسه د خدایي کار دی لاره د خدایي کار دی میخ حلالومه په لاره کې یو ډلې شګه نه اچو الله د رضا کار دی که نه نو هغه سړی چې په لار روانو الله ولا فرشته راویل اين تريد چرته روانې ویل قالت ان کذا دې پلان کې کل دی څه دپاره ویل دې دپاره ځمه په هغه کلي کې سړی دی ویل خپل دی ویل نه ویل ښې دې څه کړي ویل نه ویل بیا دې د ښو تمه شته دا اخر ټکی د پښتنو ښه یو وخت یو سړي چې حاجت راځي که نه مخکې نه ورته کور شروع کړي یو وخت یې حاجت راځي پښتانه دا 2020 دی هغه زړه د مانه تلې ده د مخکې نه ورته کور شروع کړي لار یې وارې کې خنډو ته ختم کړي بیا ورته زما دا یو کار دی هغه به د خپله کوي مجبوره دی غریب نو وایي نه مخکې مې امتیاجات نه دی غوښتي اوس مې نشته خپل مې نه دی وایي ولې دي وایي خالص د الله د رضا لپاره
وای زه فرشته یم الله تعالی سره ولېږم الله مینه کوي ستا سره الله تعالی ستا سره په دې یو ملاقات باندې الله تعالی ستا په حق کې د جنت فیصله وکړله شرط ولا د بنیادي شرط دا دی د دې ځای کنیکشن چې د الله سره برابر وي د الله د رضا لپاره مینه من خبره په مینه کوله مینې دوه دي یو حقیقي مینه د الله سره یو د مخلوق مینه دا مطلقا منع ده مخلوق مینه د مخلوق مینه اله جایزه چې په هغه کې واسطه رب راشي د پیغمبر سره مینه کوي ولی نبی دی د مور خپل سره مینه کوي ولی الله راته ویلي په مخلوق سره مینه کوي د زناور سره کوي ولی الله وجه دې باندې رحم وکړي کنه ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء په اسمان بس مکی والا باندې رحم وکړه الله به تعالی رحم وکړي امام غزالی لیکلی دوه کسان دي د یو بل سره ناسته ده او د الله د رضا لپاره د یو بل ته ګوري او د دوستانه ناسته ولاړه الله د رضا لپاره دنیا د الله پکې نشته دی هغه ته ګوري هغه ته ګوري د دې دوه نه دا ګناهونه د شرجيږي لکه په منی کې چې کله دا پانی زیل شي په څنګه راونی شي او څنګه ورکی او پانی ورجيږي یت دی نو بنیادی مسله دا ده الله تعالی نبی فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وجبت محبتي للمتجالسين فيها الله زما مینه دا چا لپاره واجب ده یو کس لاله د بل مسلمان سره کېناسته د الله د رضا لپاره الله خپل نبی ته وایي د خلکو ته وایي دا کوم چې ورغلی دی دغه سړي زما سره مینه واجب شوله چې چا خواله تللی خو د الله د رضا لپاره وجبت محبتي للمتبادلين فيها الله زما مینه هغه چا لپاره ده یو مسلمان ناپاسید په بل مسلمان خرچه وکړله وږی او تږی او بیمار او حاجتمند او مدد یې وله وکړو بدحاله او دو سره مدد وکړو نو الله تعالی فرمایي دا کوم سړي چې دی بل سړي خدمت وکړو الله نبی ته اعلان وکړه دغه سړي لپاره زما محبت واجب دی موږ دا کوو دا نه کوو چې دی راپورته شي دا په خپل پود ریږي دی محتاج دی دا حاجتمند دی بس زما خو لنډه خبره ده چې زما ښځه دې په کاله کې بمبه تاوي او زما دې ښې جامې ما ته دې ګاډی ملاړې زما زویم دې په ښځه کې سبق وایي او دا بل زما دې ښه اجرم وي چې دې بل دې یاد نه وي په دې باندې الله تعالی وعده نشته په بل مسلمان خرچه کول دریم نمبر وجبت محبتي للمتزاورين فيها الله نبی فرمایي الله وایي زما محبت دغه چا دپاره دی څوک د بل مسلمان سره ناسته کوي څوک په بل مسلمان خرچه کوي دا یو مسلمان د بل مسلمان ملاقات کوي د الله د رضا لپاره وجبت محبتي للمتحابين فيها دا یو سره محبت کوي د بل مسلمان سره خالص لله فی الله لله فی الله نو الله وی نبی دی خلکو ته وایا دا کم چې چا سره د الله د رضا لپاره محبت کوي دا هغه د لپاره زما مینه واجب شول نو بنیادی مسله دا ده محبت یو د الله سره دی لکه د الله د نبی سره د صحابه محبت د الله سره محبت د الله یو حکم ماتیږي سود کوي څوک غلط کار کوي ته مخ واړې ته خپش زوی دې مونږ نه کوي ته خپش کور سره نه کوي ناروا عمل کوي دا راته وکي څنګه ته وکي نو دا د الله درته د پیغمبر یو طریقه سنت یو سنت طریقه دا څه کوي ماتای محمدي طریقه ماتای نو ته په خپش نو دې دا معلومیږي دا پیغمبر سلام صحابه په بار ملک میټنګو د یو صحابین ان مړی ورځیدله مړی چې کله راخلی کنه نو هغه تی ورځیدله اته ورځیدله شګي پورې ون خطلې اول خو الله دې رحم وکړي زمونږ استاد ډوړې په کومه طریقه ده خروي په کومه طریقه سنت طریقې پکې نه مړی چې ورځیدله صحابي راواخیدله لشي دې لري کړلې شګي دې لري کړلې وی خړله نو هغه نور صحابه ته ویل چې دا مخره دا چې کله ستاسو کردار ته وګورئ وای مسلمان دومره وګړي چې لویدل مړی و راوي اخیستله هغه څه فرمایي هغه محمدیه شقانو کنه هغه وای اتركوا سنتي واحده لهؤلاء الحمقاء د یو نبی سنت زری دي خبيسان الله سفره ده مدا څه خبيسان دي د پیغمبر طریقه محمدي طریقه یو سنت ځکه د الله نبی فرمایي یو سنت د خلکو په ژوندۍ کې نشته او چا دا سنت ژوندې کې فله اجر 100 شهید دې سړي د پاره د 100 شهیدانو ثواب دی کم سنت الګ دی وشو سر ولا وخره و مراد کنه ذبح وکا
او نو ملکی دا سنت یې وکړه سر ولا وخره هغه سر یې سپینو زر ته دا څوک کوي یاره ډینجکې به څوک کوي هلک پټاکۍ به څوک کس کوي خوشحالي ده که نه هلک راغلی دی جاخه راغلی دی دنیا ته نو دا مردار یې چې وکړلې په دې هلک کې بیا خیر شته تا خو دې هلک صحیح حق ادا نه کړو دا هلک چې کله زلمی شو دا هلک چې جنه چې کله لوی شو ستا حق نه ادا کوي ولې تا خو بنیاد غلطي کړې دی تا خو ماشوم حق نه دی ادا کړی نو که دغسې سنت چې هغه د خلکو زندګۍ نه وتلی دی چا ژوندی کړو ته الله نبي فرمایي دې سړي ته به د سلو شهیدانو ثواب ملاوېږي نو ځکه الله تعالی د الله نبي فرمایي من احب لله چا سره مینه وکړه د الله د رضا لپاره مینه او دوستانه به څو کسان په نیکه کتابونه لیکلي د قامقه سره به دوستانه نه کوي بیوقوفه دی که نه خیر به در رسوي شر به در ورسوي د فاسق فاجر سره به دوستانه نه کوي هغه په 100 روپۍ خرڅېږي بوزدل سره به دوستانه نه کوي یو وخت به داسې چې ستا د ګټې وخت به یخ بوزدله شی دی بېغیرته په نیمه لار کې به دې پرېږدي قامقه سره بیوقوف بوزدله بخیل فاسق دا یو څو کسان دي کتابونه لیکي دا د دوستانې وړ نه دي دې سره به دوستانه نه کوي قرآن کې به الله فرمایي یو سړی په جهنم کې پساو شي نو فهل من صدیق حمیم په دنیا کې چې زما د یار د څنګ یارو هغه شته چې زما مدد وکړي نو چې کله سړی په جهنم کې پساو شي پلار ته اواز نه کوي مور ته نه کوي چا ته کوي یار ته الرجل علی دین خلیله کتابونه لیکي دا یار چې دی دا د یار په مذهب داغه په دین داغه په دوستانه باندې روان دی نو که هغه یار بدتر و یار بد بدتر موت از مار بد غلط یار دا د یار نه ډېر خطرناک دی من احب لله چا سره مینه کوله د الله رضا لپاره من ابغض لله چا سره بغض کوي د الله رضا لپاره یو سړی د الله خوښ دی الله ته محبوب دی الله جبرئیل امین ته بره وخت اسمان کې اعلان وکړ پلانکې سړی د پلانکې زوی د الله خوښ دی مینه سره وکړي دنیا ته راکوشي پلانکې سړی د پلانکې د الله پلانکې دوی د الله دوست دی د ځمکې مخلوقات سره مینه وکړي کوم یو سړی د الله خوښ نه دی الله جبرئیل امین ته اسمان کې اعلان وکړ پلانکې سړی د الله خوښ نه دی دشمن دی دشمني ورسره وکړي ځمکې ته راکول شوی د ځمکې مخلوقه پلانکې سړی د الله دوست نه دی هلته میدان من احب لله چا مینه د الله لپاره وکړه و ابغض لله چا سره مینه وکړه دا سودخور دی د چا سره مینه وکړه د میراوال پټې نیولې دا خبره سیاسي شان ده خاطر مل دا بل ځای کې ته پوس وکړي زما کتابونه لږ زاړه شوي دي ښه دا خبره نه ده دا زاړه شوي کتابونه دي عمل پسې ډېر مه کوئ د میراوال پټې جایز دی وزې هم کوئ مونځ هم کوئ د میراوال پټې چې ونیسئ دا ډېره ښه خبره ده په خطا کې یو ګوړي ده خو یو ځل لاړ شه په شپېته کاله کې چې ما د میراوال پټې نیولې شپېته کاله وزې هم کوم مونځونه کوم په سجدو مې تندی پړسېدلی دی خو د میراوال پټې راسایي مونځ مې قبول شي او عقیده دې غلطه ده ناروا پرېږده که ته الله مالداره نه کړلې دا څومره جاقت شوي زه بیا درکړم په روا کې ګټه ډېره ده دا ناروا پرېږده او الله نه وویل خدای پاکه د غرونو مالکي او د خزانو مالکي او زه غریب یم زما لاس تنګ دی که نه ربه زما مدد وکړي الله یې کوي من اعطى لله چا چې چاله څه ورکړو د الله د رضا دپاره خالص د الله د رضا موږ چاله څه ورکړو که نه 20 کاله که 50 کاله به زما احسان باندې ما پلانکې وکړي تاسو څه کړي که نه وو ښه مې څه کړي که نه نو بیا به هغه کلمه وایي چې کلمه نه وي غریب ما هغه شی بېرته راکړه اجاقه بېرته راکړه دا د الله د رضا ده من اعطى لله چا چې چاله څه ورکړو د الله د رضا دپاره ومن منع لله چاله ور نه کړه د الله د رضا دپاره زکات پرې نه کېږي نه ورکوم دی څه کوي دا ظالم دی او دا پتنې کوي شرونه کوي دله څه نه ورکوم مالې دی د خلکو سره ظلم کوي نو ځکه الله تعالی په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم الله تعالی فرمایي چې مؤمنانو ستاسو اولاد او ستاسو بیبیانې دا چې فتنه دا ستا امتحان دی ستا لپاره امتحان دی که نه ته به وایې جهاد لازم ښځه به وایي ته جهاد لازم موږ به څه کوو ته وایې زه بستره په ملا پورې تړم څلور میاشتې لپاره زما وایي دا کور دی غوا ده سپۍ ده پټۍ دی غټه جاخه ده مرداره به ته رامنډه کړي مخې ته کړي او که ته وایې چې د کینیډي ویزه راته لګي د کینیډي او بیخي کار تیار دی وایي بچو یې زر کوه خدای دې ځنګل کا او خدای دې ډکې ما ګولې راوله زه به هم د دوا کوم ما بوډۍ به چې په کار کې د خدای دونه ده هغه هم د دوا کوي خو د کینیډي ویزه میلاوي بیا خو دعاګانې شته هغوی په تبلیغ کې ځمه او سن ته ځمه یا بان ته ځمه یو 2 لکه روپۍ دي انشاءالله چې په والو کې دې شک شته ګاونډ به هم دي وایي خدای دې غر کا 2020 دی خلک کورونه جوړوي دي ماربل پکې لګوي او ته په تبلیغ باندې ځي بیا څه دوا نه کوي نو بنیادي خبره ده ان من ازواجکم واولادکم الله فرمایي ستا د بیبي ستا د زوی ستا د اعمال دا ستا د فرض کې د امتحان دی او وروسته فرمایي ان من ازواجکم واولادکم ستا بیبیانې ستا اولاد عدو لکم ستا دشمنان زکات باید باندې فرض وي ولې که زکات ورکړم
زیبو چې بابا دا ولې ورکې عمرې له قدم ارض له قدم نو نه ورکوم نو بنیادی خبره دا مینه په دوه قسمه ده یو حقیقي مینه ده د الله سره الله دې زموږ دا نصیب کړي یو د مخلوق مینه ده د مخلوق مینه خطرناکه ده څنګه خطرناکه ده د ابراهیم علیه السلام سره ابراهیم علیه السلام مینه ول اسماعیل علیه السلام سره د پیغمبر مینه ول د پیغمبر سره چړې ته ورسو د یعقوب علیه السلام مینه ول چا سره د یوسف علیه السلام سره ډیر وته ګران ډیر وته محبوبو کوی ته وردو غلام ته جوړ کو خرڅ یې نوکر ته جوړ کو دا مینه د چا ده د بنده او نو مینه بنیادی مینه چې هر کار چې من کوو چې باغی کې اخلاص یو د الله